ولی اشکار شنیزاری و گوران اشکار شنیزاری و گوران وخمازی گرد مدینه و گوران وخمازی گرد مدینه و گوران. دا ملګری تپوس کوي چې یو سړی د خپل ورونو جدا شوی دی او په حصہ کې ورته 3 لک روپۍ رسیدلي خو 1 لک روپۍ رور سره باندې دي او 2 لک روپۍ په چا کدا خو د دینو صرف دونه په جیب کې نه دي د 3 لک روپو مالک دی په د قرباني شته قرباني وکړي اچھا پیسې وسره نه وین دا وسره دي خو د دې د مثال صندوق کې خو دي په چا چې قرض دي قرض والا باور کوي او رور سره باندې نو مطلب دی چې پرور قرض دي نو باقاعده قرباني پکې قرباني وشکم نه نو کوي دا ملګری وای چې یو تاسو کړه چې بار ملکونو والا قرباني ال تکي کدل تکي دواړو کې کولای شي کال تکي التم کولای شي او کدل تکي چاته سوال جوابو کې څوک وکیل جوړ کی خپل رور وغیرہ دلتم کولای شي سب فرق پکې نه پریوزي د قربانی د ساری عمر برابر د غاکونه برابر نه دي په دې او کېږي په اصل کې د قربانی د پاره 2 کاله د میخین ساروی دا ضروری دي چې سخی کټي دا د 2 کالو وي یو ورځ د بګه کم نه اگر کډیر سور وي او ګډه ویزا هغه د 1 کالی نو دې کې چې یو ورځ کمی قربانی پینې کیږي غاخونه شرط نه دي ځکه غاخونه عام طور باندې ساروی په 3 کاله پس کوي البته کستا شک وی چیرې دا سړی را سره دوکه چرته ونه کی نو بیا غاخونه وګوره شک یو باسا خو بهر حال غاخونه په 3 کاله کې کستا په یقیني چیرې دا سړی دوکه باز نه دی او دا عمر د بدوا د ساروی بدوا کاله برابرۍ نو بیا قربانی په دغه باندې کیږي خو دې کې ډېر احتیاط کوئ دا دوکه مسلمان په هغه وخت کې کوي چې کوم وخت کې بل مسلمان ته ضرورت پیښ شي نو بیا سره مونږ دوکه کوو خیال کې مراله زمونږ کوشش دی چې بل مسوي سټ کې مو او داسې وسره مو وایو سټ کې ځان والی تاوان ځان لور کړی آخرت خپل برباد کړی سړی میخه اغستې وامې لک د میخې لکۍ نه وه او د بل لکۍ ور قصاب نه پسې لکۍ راوړې وه هغې ورپسې طریقه لګولې وه په ایل پی به لګولې وه په سټیپلر به لګولې وه په سلوشن ټیپ به لګولې وه میخې واغسته او ډاټ فن ته خېجوله هغه یو د لکۍ نه ونیو چې لکه لکۍ د سره پاتې شو میخه ډاټ فن ته وکړه نو دې ته خیال کوئ ځکه چې نیمه لکۍ د ساروي نه قرباني دا خو ټوله نه وه ټوله لکۍ نه وه نو دا مسلمانان دي خدای دې معافي وکړي مونږ ډېر کمزور یو د لږو روپو دپاره دومره غټ چې د آخرت دغه ذمواري دی او ډېرو مسلمانانو په خپل سره الله دې معافي وکړي دې نه ځان ساتئ ښه